العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل شانه فرمایي چې په تاسو باندې روزه فرض کړی شوې ده لکه څنګه چې په مخکینو خلکو فرض کړی شوې وه. روزه د الله د طرف نه یو امر دی او د دې ادا کول انتهایی ضروری دي او دا علا قابل قبول چې کله انسان په دې کې ساهم مسائل دي چې هغه وپېژني. که دا مسایل نه پېژندل نو بیا روزه خو به یې نیولي خو الله ته قابل قبول نه دي. روزه کله فرض کړی شوې ده؟ نو روزه د هجرت په 2م کال د شعبان په میاشت کې فرض کړی شوې ده. په چا فرض ده؟ نو په هر مسلمان عاقل بالغ باندې. چې مسلمان نو په هغه روزه فرض ده، چې کافر نو هغه ته د الله احکام متوجه نه دي، او عاقلی که لیونی و نو لیوني ته هم د الله احکام متوجه نه دي، مجنون او بالغ نو هله پرې روزه فرض ده. که بالغ نه نو په هغه باندې هم روزه نه ده فرض. د دې احکام پېژندل انتهایی ضروري چې په هغه احکامو کې یو دا دی چې انسان سفر کوي یا بیمار دی، په هغه باندې الټۍ ولګېدي نو یې په دې روزه ماتېږي که نه. په دې کې 3 صورت لري. یو صورت دا دی چې انسان قصدن عمدن د خپله ګوته راواخلي معدې ته یې دننه کړي او الټۍ وکړي نو په دې باندې روزه ماتېږي. او یو سړی الټۍ وکړي خو د دې خولې کې د چڼې د دانې په اندازې مطابق باندې صحیح سار شي او هغه واپس معدې ته تیر کړي نو په دې باندې هم روزه ماتېږي. 3م صورت دا دی چې کله یو انسان الټۍ وکړي او هغه ډایرکټ وغورځوي، ایسار یې نه کړي خولې کې، نو په دې باندې روزه نه ماتېږي. بله مسله دا ده چې آیا په سترګه کې په غوږ کې سړی څاڅکی وکړي، ډراف وکړي نو آیا په دې روزه ماتېږي که نه؟ په سترګه کې څاڅکی کول په دې سره روزه نه ماتېږي. په غوږ کې څاڅکی کولو سره هم روزه نه ماتېږي. البته پوزه کې کم څاڅکی وکړي نو په دې باندې روزه ماتېږي. علما د دې لپاره شرط دا لیکي چې اذا وصلت الى المعده فانها تفطر، چې کله د دې سپېږمۍ نه ښکته معدې طرف ته خوند لاړ شي او د ذایقه لاړه شي نو بیا په دې باندې روزه ماتېږي. یو سړی بیمار دی او هسپتال ته لاړ، خپل د اینې ټیسټ کوي نو په دې باندې روزه ماتېږي که نه؟ نو په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انما الافطار مما دخله وليس مما خرجه. افطار روزه په هغه شی باندې ماتېږي چې بدن ته د معدې ته داخل شي، خو که د بدن نه ووته نو په هغې باندې روزه نه ماتېږي. انجکشن سړی وکړي، ډراپ سړی وکړي نو آیا په دې باندې روزه ماتېږي که نه؟ په انجکشن کولو سره او ډراپ لګولو سره په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. البته که یو سړی د طاقت دپاره کوي چې بدن ته قوت راشي نو په دې باندې بیا روزه ماتېږي. او انجکشن او تا د ډراف کول بلا ضرورت دم جایز نه دی برناقه په روزه کې، په دې سره بیا روزه مکروه کېږي. بلغم دی نو په دې روزه ماتېږي که نه؟ بلغم چې کله د مرۍ نه بره خولې طرف ته راشي انسان یې توکي نو په دې روزه نه ماتېږي. خو که د مرۍ نه بره راغله او خوله کې ایسار کړه او واپس یې تیر کړه نو بیا په دې باندې روزه خرابېږي. په خوشبو لګولو سره یې روزه ماتېږي که نه؟ نو په خوشبو لګولو سره روزه نه ماتېږي. او کورونو کې ګرباتۍ لګېدلي د هغې هغه لوګی د سړي پرې سپېږمو کې ورشي په دې روزه ماتېږي که نه؟ نو په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. په رانجو لګولو سره چې سړی په سترګه کې رانجه ولګوي نو په دې باندې هم روزه نه ماتېږي. او مسواک کول په دې سره هم روزه نه خرابېږي، بلکې په دې کې فایده ده چې انسان په روزه کې مسواک ډېر ډېر کوي نو دا ښه خبره ده. کله چې د انسان دا معده خالي شي نو د دې نه یو بدبوی را روانه شي، چې کله چې انسان دا مسواک کوي نو په دې سره هغه بدبوی بیا ختمیږي. آیا ټوټفیس په روزه کې کولی شي او که نه شي کولی؟ چې روزه یو په هغه حالاتو کې ته ټوټفیس کوې دا کولی شي او که نه شي کولی؟ نو چې کله روزه یې ته بیا ټوټفیس نه شي کولی ځکه دې سره روزه مکروهه کېږي. او نسوار شو، سګرټ شو، پان شو وغیره په دې شیانو باندې روزه خرابېږي، په دې باندې